والسلام على من لا نبي بعده رب يسر ولا تعسر اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. فصل. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف دوانا نجيبيلش لأنها إما ألا تدل. تا پرون دا مسئلہ یاد کړه یعنی تیر شو ورځ کې چې موضوع د دې علم نحو کلمه او کلام دی. کلمه او کلام وس درته مصنف رحمت الله علیه پی جانګلو درکې چې کلمه ستوایي. نو کلمې کې دوا مسلک دي. یو مسلک د جار الله زمخشری دی او بل مسلک تقریبا د جمهور عالمانو دی. جار الله زمخشری اغا دا فرمائی چې کلمه دا به یو لفظ وی دلالت بکوي په یو معنا باندې. کلمه دا به یو لفظ وی دلالت بکوي په یو معنا باندې. او جمهور عالمان فرمایي چې کلمات دی توای چې معنی یو وی که لفظ یو وی او کډیر وی پروانه دارت. خلاصه سره وتا جار الله زمخشری وای لفظم یو معنی یوا. عام علما جمهور سوی چې معنی یو وی که لفظ یو یو کډیر وی. اس راشد خبر لرا عبداللہ دا اللہ جل جلالہ بندہ دا رچا دا پارنم مگر زونو دا خو بال اتفاق کلمہ نا دا کلام دے. رچا عبد یہ و کلمہ شوا. اللہ کلمہ دا جلال دا بل کلمہ شولا بل لفظو لفظو شو مناسب دو شو او معنی گری. عبد معنی عبدیت اللہ معنی الوہیت. نو نه لفظ یو دے نه معنی یو دا چې د چاله نوم جوړ نکي. نو لہذا عبداللہ چې نوم او علم نشي بالاتفاق کلمه نه ده. خو که عبداللہ دا علم وګرځي د یو انسان دپاره ټیک د مناسب عبداللہ دا د نوم دی. نو دا عبداللہ معنا سره حیوان ناطق مع هذا التشخص دا یو معلوم دار سره. نو معنا یو ده. معنا یو ده او لفظ یو دی. نه عبد کلمه د جلال الفاظ دو دي. نو جار الله زمخشری وای دا نه د کلمه. جمهور عالمان فرمایي چې دا کلمه ده. دا دسی خبر حضرت شیخ صاحب ډېرې کوي چې څوک راشي سنم دې دی عبدالله، سنم دې دی عبدالرحمن، سنم دې دی عبدالعزیز، هر څونه چې داسې ورسره لګي سنم دې دی عبدالکریم. داسې باره کې دغه کې سنم دې دی فیض الله. نو په دې کې تپوس وکړي وایي دا کلمه ده که نه ده کلمه. جار الله زمخشري ورته کلمه نه وایي. ولې ورته نه وایي ملا صاحب؟ د هغه په نیز باندې شرط دا دی چې لفظ به یو وي. دا یو لفظ نه دی اگر چې معنا یوه ده. او په نیز د جمهور عالمانو دا کلمه ده. ولې ځکه معنا یوه ده. لفظ ته وایي موږ نه ګورو. لفظ ته وایي موږ نه ګورو. ټیک ده که نه؟
یو انسان ته چا ویلې تورې چې در له پخې کم کشني جواب کې ویلې قرته چې ډېر وي قرته چې ډېر وي نو دیو دې معنی یې وایي که الفاظ یې ډېرې او که لږې خو قرته معنی څه یې وایي چې پوه شوې زما په خبرو دا مضبوطې خبرې غټې سطح باندې تاسو ته تېرالم چې یاد یې شي دقه وجه ده چې هدایت النحو ملا د چا مسلک غوره کړی د جار الله کې د جمهورو عالمانو که د جار الله مسلک د ده په نیز غوره وی بیا داسې ویلې الکلمت لفظتونو کلمه چې دی لفظتون یو لفظ دی لفظتون کې به تا د وحدت وی لفظتون یو لفظ دی خو لفظتون یې ونه ویلې اشاره وکړه چې د جمهور مذهب غوره دی الکلمتو کلمه چې دا لفظ دی کومه کلمه یادوي ځان ته پی داسې ونه ویلې چې کلمتو لفظ بلکې وی ویلې کلمتو دا الکلمتونه کومه کلمه مراده ده لا اله الا الله دا خو نه ده مراده خو محدثینو ده دا کلمه نه ده مراد عرب کله نه کله ولي کې کلمه مضمون دې کې ورکی کلمه او بلا کیسې دي کړي نو دا عربو کلمه مثلا مراد نشوا الکلمتون کومه کلمه مراد د مولا صاحب د نحوین هغه په دې موږ څه دوه دلایل دي کومه کلمه مراد د نحوین دوه دلایل دي یو دلیل دا دی چې کل متکلم یتکلم باصطلاحه هر سړی خپلې خبرې کوي نو ابو حیان صاحب د هدایت النحو دا نحوي دی نو نحوي خبرې کوي چې دا وایي الکلمتو کلمه نو مراد به د دیو کلمه د دیو کلمه کومه نو کلمه ده د نحوي کلمه او دویم دلیل پیدا دی چې الکلمتو په دې کې الف لام عهد خارجي دي او معهود په دې ته هغه کلمه ده چې د نحاتو په ژبه جاري ده نحاتو په ژبه جاري واللام للعهد لام د عهد د پاره الکلمتو کلمه نحویه اوس به موږ دا معنی وکړو په دوو دلایلو ثابته شوه چې مراد د کلمې نه د بل چا کلمه نه د مراد د نحویت مراده ده اوس به معنا کوو الکلمتو کلمه نحویه لفظ لفظ دی وضع چې دا وضع شوی دی لمعنى مفرد د پاره د معنا یوي معنا مفرد یوي معنی د پاره معنا مفرد یوي معنی د پاره مستاس سوچ وکړئ د ضربه معنا څه ده وهل د ضربه معنا څه ده بیان ضرب مؤمن بیان مؤمن دغه معنا ضربه داش د ضربه معنا څه ده قسم الکه په فقه کې بل راشي وهي ضربان دا په دوه قسمه باندې ضربه معنا څه شوله قسم د ضربه ډیر زیاتی معنی دي نحات وی ضرب کالبحر دا په شان د دریاب ته کې د ډیر زیاتی معنی دي نو ضربه کلمه شوه ضربه کلمه شوه کلمه خو دې ته وایي چې وضع شوي دپاره د معنا مفرد نو دا خو وضع شوي دپاره د معنا مفرد نه دا جواب دا دی دا کلمه دا کلمه دا د دې چې
چې وضع شوي د یو معنا لپاره معنی دا ده چې په دقه ځای کې چې د یوې معنی کوم ځای کې چې دا راشي هلته د یوې معنی لپاره وځي. نو ضربه ګر که د دې شپېته معنی دي خو که دلته عبارت کې راغله عبارت کې صرف یو معنا مراد دی، بل ځای کې صرف بله یوه مراد دی، بل ځای کې صرف بله یوه مراد بل خو دې نه مرادېږي، په دې یو ځای کې چې شل نه مرادېږي، چې کوم ځای کې راغلی هلته چې صرف یوه معنا مراده ده. نو ضربه ګر چې معنی ډېرې لري خو دلته دې څه مراد لکه مثال به زه درکړم عبدالله داسې خو عبدالله دا هم عبدالله دی، تاسو کې بل څوک شته دی عبدالله، تاسو کې بل هم عبدالله، بل ځای کې هم چې کوم دی عبدالله، بل ځای کې هم عبدالله، بل ځای کې هم عبدالله، بل ځای کې هم عبدالله. نو د عبدالله خو د دې نه د زه دپاره صرف بس عبدالله چې موږ یادو دا هم چې مراد دي، هلته چې بل څوک یادي د هغې کې ځان نه خپل عبدالله مراد دي، د بل چا چې ځان نه خپل عبدالله مراد دي. نو داسې خو د یو ټکي معنی ډېرې وي او هر ځای کې چې یوه مراد دي، هر ځای کې دي یوه مراد وي. نو پېښ شولې الکلمة کلمه نحویه لفظ دا لفظ دی وضع چې دا وضع شوی دی لمعنن مفردن د پاره د معنا یوې معنا د پاره وضع شي بس به دې ته څه ویلی کېږي ملا صاحب کلمه وایي. او چې ګرځي نو کلمه دا په دوه قسمه ده. په څو قسمه ده؟ دا غلطه فتوا ده په درې قسمه باندې ده. هر ځای کې چې کلمه راغله یا به اسم وي یا به فعل وي یا به حرف وي یا به څه وي ملاصب حرف وي. بس دې درېونه ځای تقوا پکې نشته. کلمه دا په دې درې قسمونو کې را بنده ده، اسم فعل حرف. د دې درېونه غیر هېڅوک تاسو یو ټکی نشي ثابتولی چې دا کلمه ده او د دې درېو کې نه ده، دیونه بهر ده. بس دا به څنګه پیژنو؟ وایي دې کلمې باندې نظر واچوه چې د دې کومه خپله معنا ده په هغه خپله معنا باندې دلالت کوي نه کوي نه کوي. نظر مې پرې واچو په خپله معنا باندې ځان له دلالت نه کوي، دا بې حرف دی. من او اله شو من دا هېڅ قسمه دلالت نه کوي. اله دا څه دلالت خو تو سره نور ټکي ملګري کا دی کوي. سرتو من البصرة الى الكوفة اوس دې من دلالت وکړو په څه دلالت کو چې زما مزل ابتدا د بصرې نه وه. من دلالت کو په خپله معنا چې ابتدا دی الى الكوفة تر کوفې پورې. اله په کوم معنا باندې دلالت کو انتها، خو چې دا ټکي رسه ملګري کړي نه وو نو دې په خپله معنا باندې دلالت نه کاو. دا سړی وایي فکر کې چې کوي دی به طالبان ډېر فکر کوي چې من خو په خپله معنا دلالت کوي که دا ویې نه کړو اله خو کوي. جواب دا هسې زه ویم من هلکه د کوم تاسو پوهه کې چې د کوم ځای نه بیا د کوم ځای پورې وایو کتاب زه ویم من او اله تاسو پوه نه شوئ، تاسو څه پته ونه کېدلی من او اله هېڅ څه باندې پوه نه شولې. او که زه ویم ټکي ورته بل ولګوم چې من الاول الى الاخر انشاءالله نو اوس پې څه شولې میلاته دقه رنګې ده لکه یو ښکلی او مزېدار موټر ولاړو او په شړه دشته کې چې هلته څه ده سینجۍ منجۍ هېڅ درک نه لګي، سینجي ورته خلاصه شي. ته سړی دونه ښایسته موټر در سره دی ګوره په دې کې نه دی بل موټر بل ګاډی ځان نه راغواړي دا بل ګاډی دغه ځان نه راوستو الټو ده او دغه زاړه ده او جاړ ده چکله ده او په دې خپل صحیح موټر کې نه ځي دې کې نه شم تللی. ګوره ښایسته موټر دی وایي زه پکې نه شم تللی. دا موټر ښکلی موټر دی خو په غیر د سینجۍ نه ستا کار نه کوي. دا من او اله ډېر مضبوط ټکي دي خو چې بصره او کوفه سره نه وي که نه نو په خپله معنا باندې دلالت
نه ورکوي. نو ګوره کلمې باندې اول نظر واچوه چې دا په خپله معنا ځان له مستقل دلالت ورکوي که نه ورکوي. که دلالت یې نه ورکولو بس پسپه پې ورکه دا حرف دی. که په خپله معنا باندې دلالت کولو نو دوباره ورته په دویم نظر وګوره چې دریو زمانو کې یو زمانه سره مقترن پیوست دی که نه دی. تیره زمانه دا پکې شته، موجوده زمانه، راتلونکي زمانه. د دریو زمانو کې کوم زمانه چې معلومیږي عبدالله دکې کومه ماضي حال استقبال تاسو معلوموی شئ نه. ضربا تیره زمانه، یضربو راتلونکي زمانه. ګوره دې کې شته، عبدالله کې نه شته، ضربه کې شته، یضربو کې هم شته. نو که په خپله معنا باندې دلالت کولو او بیا د یو زمانې سره مقترن وو بیا به ورته فعل وایو. که زمانې سره مقترن نه و نو بیا به ورته څه وایو مناسب اسم به ورته وایو. وهیا دا کلمه منحصره را بند کړې شوې ده فی ثلاثه اقسام په دریو اقسامو کې اسم و فعل و حرف چې اسم دی فعل دی او حرف دی. دا اسمن فعل حرفن چې مجرور کې نو دا ټیک دی ولې دا د اقسامن نه به بدل شي. اقسامن په ترکیب کې مبدل منه اسم بدل فعل بل بدل حرف بل بدل. نو مبدل منه مجرور ده ثلاثه ورته مضاف ده ځکه نو دا اسم فعل حرف بدلونه به موږ څه وایو مناسب مجرور به وایو. او که مرفوع کې اسم وفعل وحرف دې به داسې وایي. دا درې واړه خبرونه دي مبتداګانې حذف شوي دي. احدها اسم یو پکې اسم دی وثانیها فعل دریم پکې فعل دی وثالثها حرف دریم پکې حرف دی. څه خبرې پکې راغلي ملازم اسم فعل حرف چې مجرور کې نو څه جواب وشي دا به بدل شي اقسام مبدل منه شي. او چې مرفوع وي لکه دلته په فعلونه کړي بیا به احدها اسم شي ثانیها حرف شي فعل ثالثها حرف بشي. صابر مونږ چې کم یو دی پکې خواخ دی کړي دې شریف خبره باندې دام دا چې بدینه دې چې کم درو قرته چډيري قرته چډيري دا قاعده زده کوي د نور کتابونو د یو علم دی دلته استاد په یاد. اول هغه عبارت اولاوي چې حذف پکې اړول وینه مختصر. بیا نمبر 2 تقلیل د حذف دا اولاد د تفسیر د حذف نه د کوم ځای کې محکم عبارت کې حذف خو مختصر لږ ټکي پکې حذف دا ډېر بهتر دی. د هغې نه چې هغې کې ډېر ټکي حذف هغه عبارت چې حذف پکې نه دا اولاد د هغې نه چې حذف پکې وي. او بیا چې کوم کې لږ حذف وي هغه اولاد د هغې عبارت نه چې هغې کې ډېر حذف وي. نو اوس فیصله وکړه کوم یو دی خوښ دی اسمنا وفعلنا وحرفنا. ٹھیک شو چې حذف پکې نه هغه اولاد د هغې نه چې حذف پکې وي. او چې په کوم کې قلت د حذف وي حذف پکې کم هغه ډېر اولاد د هغې نه چې هغې کې ډېر حذف وي. لأنها دا په درې قسمه باندې دا درې قسمونه بار نشته نه دوه به دوهم نه ده څلور به څلورم نه ده درې ده. نو اوس په دې دریو دلیل پکار دی. د دې حصر د پاره دلیل دا دی چې دې دریو نه ځکه ته به نه چې ثابتولی
چې دا کلمه به یا دلالت کوي په معنا فی نفسها یا نه کوي حرف دی کوي زمانه سبب مقترن وي یا نه که مقترن و فعل کنه مقترن اسم د دین علاوه کې تماله بل پیدا کړه دین علاوه کې بل څه پیدا کړه لانها ذکدا کلمه اما الله تدل یا بدلالت نکوي علی معنن فی نفسها فاغمانا چې فزاد د دې کې دا د من فزاد کې څه معنا ده ابتدا د اله فزاد کې څه معنا ده انتها د سمع فزاد کې څه معنا ده اوریدل شنیدن وهو الحرف دغه د څه ویل کې مناسب حرف او تدل یا بدلالت کوي علی معنن فی نفسها فمعنا فی نفسها بانی او تدل یا بدلالت کوي علی معنن فآغا معنا باندې فی نفسها چې په ذات د دې کې دا ويقترنو او پیوست بوي معناها معنا د دې کلمې به احد الازمنه الثلاثه په یو د دریو زمانو پورې وهو الفعل دا فعل او تدل یا بدلالت کوي علی معنن فی نفسها فمعنا فی نفسها باندې علی معنن فمعنا فی ذات فی نفسها چې په ذات د دې کې دا ولم یقترن او پیوست بنوي معناها معنا د دې کلمې به په زمانه پورې وهو الاسم دغه اسم دې دغه اسم ویل کېږي ناکاره معلومه شو پته ولګي چې د دې نه اخوا قسم مصنف ات چغونه کی خبره معلومه شو مونږ اسم او فعل حرف په جن معنا ته ګورو کړه معنا ته ګورو بس او چې معنا ته موږ چې معنا په کې شته به اقتران ته ګورو چې اقتران په زمانه پورې شته کنه شته خبره جوړه شوه خو دې پاک دې له خیری کثیر ورکی وې سبب اسم نه پیښوي نو ته تعریف هم کوي چې اسم دا تعریف دی او د فعل دا تعریف دی او د حرف دا تعریف دی اوس په وای پوښی کنا یره وای ډیره گزاره وشولا ډیره چې گزاره وشولا ډیره دی گزاره څه وشو از گزاره ډیره د قندارو بڑا کې تو جازو نه نشي پاتہ وای خدا گزاري کوي چې مساله باندې وای نه نو ورګه خدي پی وای پی کو منورمو ویا لامیم د تخیم د اسم دغه علامه ده ویش مارا او د فعل دغه علامه ده ویش مارا معلومه کو د حرف دغه علامه ده نمولی سیب په وجه د حصر امتنه ته بیان کو ورپسې د تعریف هم وکړو دا غینه بعد د تفکی نخیم دغه کلی دا او کودلی ها نخیم د ذکرلی او کودلی دین بعد بیا سړی خامخا کویږي نو خیری کثیر دي د الله جل جلاله ورکی د طالبانو ډیر خیال ساتلې دي فحد الاسمین تعریف د اسم دار چې کلمه دا کلمه دا تدل دلالت بکی علی معنن فی نفسها فمعنا فی نفسها باندې فاغه معنا چې په ذات د دې کې دا غیر مقترن په واسط بنوي به احد الازمنه الثلاثه په یو د دې دریو زمانو پورې درې زمانه کومې دي اعنی الماضیه یو ماضی دا تیر شوی زمانہ والحال بل حال د موجوده زمانہ والاستقبال بل استقبال د راتون کې زمانہ کرجل وعلم لکرجل شو رجل دا کلمه دا رجل مستاذ خیالو کې چې دا رجل په خپل معنا باندې دلالت ورکوي کني ورکوي څه معنا ده ساړه څه معنا ده الله دې معنا خا د رجل دغه معنا سره دا عوام والا مليان نه تاسو کار کړه رجل معنا څه معنا ده وهو مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر إلى حد الكبر دا بني آدم کې نره ماده ده ورغوالي نرواني
زی ټاک چې بوډا بابا دې نه جوړ شي. وهو مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر الى حد الكبر. نو د رجل یو معنا څه شوله سړی، بله معنا څه شوله دغه شوه، او درېیمه معنا یې څه د ملا صاحب شلګوتې. دا ښه معنا ده شلګوتې. اوس راځه خپله معنا خو دلالت وکړو کومه زمانه پورې د دې هغه شته رجل ماضي زمانه حال استقبال نه بس دا یې وعلم یا لکه علم شو یا څه مناسب علم هم د علم نوم دی کنه د دې علم معنا د دانستن علم دا په مرقات کې د علم معنیګانې راشي دانستن پویا کومې زمانې پورې تعلق نه لري که علیمه شي بیا تېره شوې زمانه که یعلمو شي بیا راتلونکې زمانه خو صرف علمون تکې دا د یو زمانې سره تعلق نه ساتي. څو مثال یې راوړل دوه هلکه دا دوه مثاله دا مثال یې ولې راوړو وایي په مثال سره د ممثل وضاحت ښه کېږي ځکه یې راوړو. بیا سوال کوي دوه مثال یې ولې راوړو وایي مثالونه په منزله د ګواهانو دي او عام طور باندې ګواهان دوه پکاري ځکه یې دوه راوړو. اوس یې درته نښې ښیي خام چې دا د اسم او د فعل نښې موږ ووایو نو بیا موږ اجرا کوو بیا به یو ورځ تا ته هدایت النحو ونه کېږي بیا به تا ته پکې اجرا کړي قرآن پاک به دله رالم او په هغه کې به اجرا وي هر ځای کې به تاسو اسم فعل حرف دا پیژنئ. ټیک ده ډوډۍ چې پخه کړي نو ساتي بیا نه بیا بیا خوري کلي پخه کړه او دې ساتله لس ورځې څه پیدا رال دیواله تاوان نه هېڅ پیدا نو دا علم موږ د څه لپاره کوو چې موږ په اسم قرآن کې وپېژنو فعل قرآن کې وپېژنو حرف قرآن کې وپېژنو دا به زه تاسو ته درخیم چې دا ځای مې زده شو بیا به الاخوا اوړم انشاءالله. بس اصلي پیدا زموږ په سبق کې د اجرا ده تاسو پوهه خلک یاستئ خو اجرا درته کول غواړي چې رایښ شه دې مثلا تاسو لاله یا مازدیګر دی اوبه دي بس دقه راپاته وایي چې اوبه دي وینې شي شولې په خبر الله وایي جي وعلامته ده وعلامته علامه د دې اسم صحة الاخبار عنه صحیح به خبر ورکول د دینا خبر ورکول د دینه څه معنا ده یعنی د یو خبر به د دنه واقع کېدی شي استانه معنیدار دا به مسند الیهی واقع کېږي دا به څه واقع کېږي مسند الیهی به واقع کېږي چې ته خبر ورکې نو خبر چې ورکولی شي اخبارن هو معنا څه بس دا به مسند الیهی وي نه زید قائم دې کې کوم یو مسند الیهی ده زید او قائمون ورته مسند دی نو دلته زمونږ زیدون کې خبره ده دا مسند الیهی دی دا مخبر عنه دی بس پته ولګېدله سیبه چې دا اسم دی د دنه قائمون سره خبر ورکړی شوی دی او چې د کوم ټکي نه خبر ورکولی کېدی شي بس هغه اسم وي نو زیدون اسم شو. ډوډۍ پخه شوې ده تاسو سبق کې زه مثلا تاسو بیا راته ناست یاستئ ډوډۍ پخه شوې ده د دې سبق کې مثال در کوم پرلتې ونه ووایي چې پخه شوې ده استاد یې غږ کړی ډوډۍ به ورسره وځي ډوډۍ پخه شوې ده د ډوډۍ نه مې خبر ورکړو وځي ده کټو مات شوی دی د کټ نه مې خبر ورکړو بجلي تلې ده بجلۍ نه مې خبر ورکړو بس د چې شي نه چې خبر ورکول کېږي که نه دا اسم دی ونه راغورځېدلې ده ونه شنه شوې ده موبایل بند شوی دی موبایل اسم چې د چې شي نه خبر ورکول کېږي دا به اسم یاد ساته بس خبر چې ورکول کېدی شي دا به اسم دا علامه مې زده کړله. والاضافت او بل اضافت دی والاضافت او بل اضافت دی نحو مثال څه دی غلام زیدن غلام د زید غلام د زید
دې کې څه اضافت شوی دی غلام مضاف شوی دی زیدن مضاف الیه دی نو دا مضاف او مضاف الیه دواړه علامې دي اسم دي بس راجح قول پکې دقه دی مضاف علامه دی اسم دا فعل نه مضاف کیږي مضاف الیه علامه دی اسم دا فعل مضاف الیه نشي جوړې قران کریم کې یو زین راغلی دی هغه اجرا کی راشي هغه تاسو باغی به فیکم چې دا ولې د چل شوی دی یوم ينفعي التراغلی یوم ينفعي د نحات دا قاعده چې کوم دی دلته ویلي د دای ول په تبرګي والده ختمه کړې ده دا څه تبرګي والده نو تعویل خود چا د فلار نه دی کنه دی وای ينفعي فعل په معنا د نفعي دی دا په ظاهر کې تا فعل خاري او په حقیقت کې دا اسم دی یوم ينفعي یوم نفعي نفعي خو اسم مصدر دی اسم دی ينفعي په معنا د نفعي سره کو ينفعي په معنا د نفعي سره کو ولان باشد کې څه په نشوت خ اضافت که مضاف دی دام علامه د اسم ده که مضاف الیه دی دام علامه د اسم ده بس کوم ته کې که مضاف وي اسم دی کوم ته کې مضاف الیه وي دا اسم دی بل ودخول لام التعریف او بل دخول د الف لام تعریف دی الف لام چې په کوم ته کې داخلو الف لام بس دا به هم اسم او ځکه خلکو څونه ټکی په الف لام کې داخل شوی او په الفعل ګور په دغه باندې الف لام داخل شوی الفعل دا د فعل نوم دی الاسم یعنی الحال الاستقبال الماضي الاضافه دا ګورې دا څونه الف لام راغلي دي الف لام کې داخل بس دخول د لام تعریف کا الف لام تعریف الف لام دوانه یادې او په دې دوانو کې مقصودی شی لام دی دا الف په طرفه مرګره شوی دی او مبرد کا کاوي وای مقصودی په دې کې دا الف حمزه دا لام مساسی مرګره کړي دی ناغه چې د علامه یادې ناغه چې وای ودخول حمزه التعریف هغه لام التعریف نه وای هغه وای ودخول حمزه التعریف وای مقصودی چې په کې دا حمزه دی دا لام مساسی مرګره کړي دی او دغه چې دی دا مبرد دا وای او یو بل عالم هغه په کې دا فرمایي چې وینا مجموعه دا دوانه علامه دا لکه څنګه چې د استفهام لپاره مجموعه دا علامه دا استفهام لپاره حل دی دا خلیل وایي دا څوک ملاسب خلیل وایي او نو ګوره څو خبرې پکې راغلي سیبوي رحمت الله علیه وایي چې اصلي کې علامه د اسم لام ده دا حمزه سره سیوا شوې ده مبرد وایي اصلي کې حمزه ده لام مساسی سیوا شوې ده خلیل وایي لانجې مکه وایي دوانه بس علامه د څه شی دی مولوي صاحب الف لام دوانه علامه د اسم دي كالرجل لك الرجل کې الف لام ده والجر او بل چې دی خاصه علامه د اسم جر دی جر یوم ينفعي دې خو جران یوم ينفعي جر حکم نه چې علامه د اسم سره ينفعي خو فعل مضارع د موي تا خو ما ویل چې دا ينفعي تا ته بظاهر کاری خدا فاصله کې یوم نفعي فاصله کې اسم دی تعویل پکې منصوبه تعویل دا فاصله کې سره ولاته اسم دی بس جر چې په کوم تکراله دا علامه ده چې دا اسم دی والتنوین او بل تنوین دی بل څه ولاته تنوین څه ته وایي غړوندی ته وایي هغه د پلان کې ځګړه غړوندی په څه ډول غړوندی ته وایي نه اکثر خلک تنوین د عوام غړوندی ته وایي دو زبر دو زیر دو پیش دې ته تنوین وایي دا په پنځه قسمه باندې تنوین دی څلور علامې د اسم دي او دا یو علامه د اسم نه دا په فعل او حرف وانو کې او اسم درې وانو کې راتلی شي تنوین پانچ قسمه اے یار من بگیر اول تمکنس عوض ثالث تنکیر
دیگر مقابلہ ترنم برادرم این 5 قسم یاد کن که شوی شاه بی نظیر بادشاہ دنه دغه شي دا جوړ شي بی مثال بادشاہ دا په یاد باندې دا بی مثال بادشاہ بنا جوړ شي تنوین 5 قسمت ای یار من بگیر اول تمکن عوض ثالث تنکیر دیگر مقابلات ترنم برادرم این 5 قسم یاد کن که شوی شاه بی نظیر دا شعر تاسو نشئ زده کولی دا غټان وواله تاسو صرف دا زده کوئ چې بس تنوین په څو قسم باندې په 15 قسمه باندې دی تمکن عوض تنکیر مقابله ترنم هغه چې صرف په واس کې خلک خوځوي نواز څوک په اسم نه خوځوي په فعل هم خوځوي په حرف هم خوځوي څوک نو د شي ځکه دا تنوین تمکن عوضی تنکیر مقابله او ترنم پنځه قسمه باندې شو دا څلور علامې د اسم دي دا پنځمه علامه او خاصه د اسم نه دا نحو بزیدن په دې کې تنوین شته اچھا والتسنیه او بل تسنیه دا چې کوم ته کې تسنیه کیږي نو ته پوه شې چې دا سره مناسب اسم دی ته په سوال کوي یضرب یضربانی یضربانی کې تسنیه شوی دی نو دا یضربو اقف په دې کې یضربو د دې کې د ضمیر تسنیه شوی دی او ضمیر اسم دی والجمع دارنګ بل علامه جمع دا چې کوم ته جمع کیږي دا به اسم وي والنعت بل نعت نعت چې کوم ته موصوف واقع کیږي نعت موصوف بس دا به والتصغير او بل تصغير تصغير څه ته کیږي تصغير کوزا د دې تصغير جوړ کا کوزاړی لوټا گئی دچکوڑے بل وایا بل شعر نشتا جام ګوټه دته چې کوم شي کې تصغیر راځي دا بم اسم داینا والنداء او بل حرف نداء دا یا زیدو ازیدو یا حرف حروف نداء برس راشي پینځري چې دا په چی باندې داخل شي نو هغه ټکی به اسم وي بس دا علامې دي چې ګوره ماته وغوړ کړه کمی ټول علامې مسند الیه یوام اضافت الف لام جر تنوین تسنیه جمع نعت تصغیر ندا تلك 10 کامله تاسو فارسی کې به د سوال لازم کې تاسو نه سلام چې علامې د اسم څو دی ویلي کوي تو زر قلم راځاو سره د مثالونو موصول فإن كل هذه بشكدا طول خواص الاسم خواص اسم دي او معنی د اخبار عنه سره اي يكون چيبا محكوما عليه حکم بفي شوي ډوړی پخ شوي دا حکم په ولګېدو زید راغله دې حکم په ولګېدو لكونه فاعلا يا فاعل وي او مفعولا يا مفعول وي فاعل محكوم عليه وي مفعول محكوم عليه وي او مبتدا محكوم عليه وي ويسمى اسما دا لګو جوړه مساله دا بیا وایو بسرینو کوفیانو په اختلاف کړی دی نو دا سبق تاسو په یاد باندې ذکر د علامات می ذکر او چې سباله په کې د علامې د فعل او علامې د چا وایو د حرف وایو د خیره نو بیا به بل صاحب د قران پاک رخلو باغی کې به فټکو اسمونه برو باسو اسمونه به څه تاسو له یو کس پر غواړم راشه الکه آیات کو ترانو مدا آیات دې دې کې اسمونه دي طالبانو توفیق پیلون په نمبر باندې بستاسو صحیح نمبر وی اسنه چې ودغه نشه غیر حاضر نشه قبل کتاب رات